أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج غفتن کی عذاب غفتلې دی هغه عذاب چې ضرور واقع کېدون کې دی د کافرانو د پاره دی هیڅوک داغه د فکون کې نشتا داغه خدای د طرف نه دی چې د اوروج د پوړو مالک دی تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا فرښتې او روح هغه ته خيږي په یو داسې ورځ کې چې مقداري 50,000 کال دی پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا خاصه صبر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه دا خلق هغه ور د دوزخ لری غني او مونږ هغه نږدې وینو دغه عذاب په هغه ورځ وی په کوم ورځ چې با اسمان د ولیکړې شو سپینو زرو په شان شي او غرونه به د رنگارنګ وهلې شوی وړای په شان شي او یو خوږ دوست با د بل خوږ دوست تپوس نه کوي حالکه هغوی با یو بل ته په نظر راځي مجرم سړی بغواړي چې د دغه ورځې نه د بچ کېدلو لپاره خپل اولاد خپل خزا خپل رور او خپل هغه نږدې خاندان چې دلا پناه ورکون کې وو او د ځمکې په مخ ټول خلق په فدیه کې ورکړي او دا تدبیر هغه له نجات ورکړي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى هرگز نه هغه خوبا د غرغندو د ور لمبوي چې غوخه او پوسټه کې بسټي پچغو چغو بخپل طرف ته هغه سړی راغواړي چې د حق نه مخواړو او شای کړه او مال جمع کړو او په حفاظت سره کې خودو إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا انسان زړتندې پیدا کړی شوی دی کله چې پری مصیبت راځي نو یریږي او کله چې ورته خوشحالي نصیب کیږي نو بخل شروع کوي إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون خو هغه خلق د دې عیب نه بچ دي څوک چې منځ کوون کې دي څوک چې د خپل منځ همیشه پابندي کوي د چا په مالونو کې چې د سوال کوون کې او د محروم یو مقرر حق دی
څوک چې د جزا ورځ حق مني څوک چې د خپل رب د عذاب نه یریږي ځکه چې داوی د رب عذاب داسې سیز نه دی چې څوک دې ترې بې یری وي والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون او څوک چې د خپل شرم د زینو حفاظت کوي بغیر د خپل خزونه یا د خپل وینځونه چې دا غوینه په محفوظ نه ساتل کی په هغه باندې سو ملامتیا نشتا البته چې څوک د دین علاوه نور څو غاړي نو هغه د حد نه اوریدونکو دي والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون او څوک چې د خپل امانتونو حفاظت کوي او د خپل وعدو لحاظ کوي او څوک چې په خپل گواهو کې پر اختیار باندې قائم وسی او څوک چې د خپل منځونو حفاظت کوي دا خلق با په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسيږي فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين پس اے نبی صلی الله علیه وسلم څه خبره ده چې دا کافران د خی او ګس طرفنا ډلې ډلې ستا طرف ته په منډه منډه راځي أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون آیا د دوینا هر یو دا تمه لري چې هغه به د نعمتونو نه ډک جنت ته داخل کړي شي هرگز نه مونږ چې د کم سیز نه دوی پیدا کړی دي هغه دوی په خپل پیژني فلا اقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فسنا زدا مشرقونو او د مغربونو په مالک باندې قسم خورم مونږه په دې قادر یو چې د دوی په ځای د دوی نه بهتره خلق راولو او هیڅوک په مونږه غالب راتلونکي نشته فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ندوی پریږدا چې په خپل لوبو کې اختوي ان تر دې پوري چې دوی خپل هغه ورځې ته ورسي چې د کمی ورځې د دوی سره وعده کیږي څو وخت چې با دوی د خپل قبرونو نه راوځي او په داسې شان به منډي وهي لکه چې دوی د خپل بوتانو دربارونو ته ځي نو د دوی سترګې به ښکته ټیټې وي ذلت به پرې راخور وي دا هغه ورځ ده چې د دوی سره وعده کیږي